چې هغې ته په سورة الفاتحه کې ضالین وې ګمراه او د هغې 14 یا 15 بدې او قبیح خصلتونه بیانوي. مخکې آیاتونو کې ویلي چې د منافقانو لوی غیب دا دی چې یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین. په ژبه د ایمان دعوی کوي خو مؤمنان نه دي. دا غټ غیب و د ژبې او د زړه تار یو نه دی. دویم غیب دا چې یخادعون الله والذین آمنوا، ټګي کوي، چالاکۍ نه ډېر کار اخلي. دریم دا چې وما یشعرون، شعور بدی کې نشتا، د څاروو نه هم لاندې دي که نه. دومره سوچ نه کوي چې آخرت متبا کېږي. او دا یاد ساته څوک چې د خپل آخرت غم نه لري او قدم په قدم باندې د سره د خپل آخرت غم نه دا د څاروي نه هم لاندې. ولې څاروي د آخرت نه دی مکلف، نو لږ د پوهې الله ورکړی دی شعور، عقل پکې نشته. خو تا آخرت پرېښودو نو څارویم د آخرت نه غافله او تم غافله. خو د څاروي ډیوټي نه ده او ستا ډیوټي ده، نو وما یشعرون، ته د څاروي نه هم لاندې. عرض دا چې ګورې زمونږ به هر ټیم خپل آخرت په نظر دا علم چې کوو، دا سختې چې تېروو، دا معاشره چې م پرېښې ده، دې ټولو کې مقصود دا دی چې زمونږ آخرت ښایسته شي. او د آخرت ښایسته کولو دپاره به ټولې خبرې ځان ته راجع کړې، د ځان اصلاح به کې او د ځان نه به شروع کې، نو په مخ کې به ځې. دا نه چې ته ټول عمر د بل غیبونه ګورې او ځان ته ډېرو خیال نه، د ځان غم وکړه. وما یشعرون، د آخرت نه غافل دي او د آخرت په ګټه او تاوان نه دي. نو الله وایي دا ناپوهه دي. دې کې هغه علما هم شامل دي چې هغه کارونه او هغه خبرې کوي چې آخرت یې پرې خرابېږي. خو دې د دنیا غم اخیستی دی چې مدرسه به مې ښي، سپورټ به مې شاته نه سرکار ډېر کوي، عوام به مې ډېر سپورټ کوي. نو د دې معمولي سهولیاتو د دې معمولي تاییداتو د وجې د خپل آخرت پرېږدي او د دنیا مفاد والي. دا هم وما یشعرون کې داخل دی. فی قلوبهم مرض، په زړونو د دې منافقانو کې مرض دی د شک او منافقتو. فزادهم الله، دلته دوه ترجمې دي. یا دا جمله خبریه ده، الله خبر ورکوي، اخبار دی. دویم احتمال دا چې دا جمله انشائیه ده. جمله خبریه چې شي نو داسې بشي فزادهم الله، نو زیاتوي دی لره الله تعالی مرضن په مرض کې. په اعتبار د مرض نو دا به منصوب شي بنا بر تمیز. د اعتبار معنی چې بګر راځي دا تمیز یو تمیز د منصوباتو نه دی، نو حالت نسبی د اسم په معلومی. یا دویمه معنی دا چې کله ته وایې چې دا انشاء شوه، نو بیا دا بددعا ده. د دې قائل ته خلق د صدق او کذب نسبت نه کوي. دې کې نفس دعای فزادهم الله، زیاد دی کی دی لره الله مرضا په اعتبار د مرضو. دا جمله انشائیه شوه. او ګوره د دې یو قرینه موجود ده، هغه دا ده چې دا دعاګانې عام تورسی دا په فعل ماضي سره جزاک الله خیرا. نو جزاک الله، جزا یجزی جزاء، دا ماضی ده. اختر کې خلک وی تقبل الله منا ومنکم، الله دې قبول یو. نو تقبل الله، تقبل یتقبل، دغلته ماضی راځي. عام طور دعاګانې چې کې دعا کې تعبیر په ماضی سره راځي، دا د انشاء د خبیث نشي. ولهم او د منافقانو دپاره عذاب علیم، عذاب دردناک دی. بما په دې وجه کانو یکذبون، چې دی همیشه دروغ ویونکي. کانو دی دوی یکذبون، همیشه دروغ ویونکي. دا کان نه دی افعال ناقصه، کان یکونو. دا چې په مضارع داخل شي نو دې ته فعل ماضی استمراری وایي. څه وایي؟ ماضی استمراری. ولی یو خو دا یکذبون و مضارع خو معنی د ماضی ته لاړه،
دویم د کان د وجه دی کې استمرار راغی همیشوالی، یعنی دا دروغ د منافقانو مستقل عمل دی او دا قاعده اکثریه ده. مونږ وایو کان یرفع یدیه، رسول الله وچ لاسونه به اوچتولو، التم کان په مضارع راغله ده، یعنی مسلسل د عملو. بیا دی ځینې شبهات پیش کړي چې وی کان یصلی بالنعلین چې راغله ده چې وی رسول الله په پړو کې مونږ کوونولې همیشه کوله کله کرینې صارفه وی کله نی نو کله چې قرینه صارفه او مانعه وي د هغې نه نو بیا د کان کې استمرار نه او چې کله قرینه صارفه نه نو بیا استمراري. په رفع الیدین کې ته داسې قرینه صارفه پیش کړه چې هغه داسې قوي لکه څنګه چې دلایل د اثبات قوي دي، نو بیا به دا مانع شي. دلته خو مانع موجود دي چې بغیر د ناله نه هم کړی دی، دا یې کله کله عملو. هلته ته بغیر د رفع الیدین نه داسې روایت پیش کړه چې باقي د محدثینو کلام نه وي. وایي په خبره وَإِذَا قِيلَ وَهَرْكَلْ جُوِلِشْ لَهُمْ دِ منافقانو تا لا تفسدوا فی الارض فساد مکوے پزمکا قالوا وَإِذَا منافقان انما یقینا خبر دادا نحن منگا مصلحون جول راو استن کی دا خلق پمنس کے علا خبر شے انہم یقینا دا منافقان هم المفسدون دی فساد کون کی دی پس دنیا کے پا عالم کی ولیکن لا شرون لیکن دی پوئی گی نا پا انجام دا فساد فی قلوبهم مرضون دا سلورم بیماری دا منافقانو چر دی پزدونو کے مرض دے او بیماری دا دی پزدونو کے او دا بیماری دا دی سلونو تا وردن نشوی دا زکا فی دا انغماس دا پارا رازی سر پارا انغماس یوشی دن وردر وزی نو فی قلوبهم دا مرضون دا دی پسلک دا مرض نده دا بالکل ورننو تیرے خواہ. او علماء ویلی دی چه مرض ستوی نو مرض دی توی پا اصل عفت کی ضعف تا کمزورے تا خلق مرض وی او پا اصطلاح کی بیماری توی کل جسمانی او کل روحانی. نو دلتا روحانی بیماری مراد دی، جسمانی دلتا کنی مراد. فی قلوبهم مرضون او بیا علماء دا دی بیماری دیر زیاد اقوال پا دی باب کے نکل کردی کتا سولی کے یو دا دین شک دے کہ فی قلوبهم مرضون اے شکن. مدارک التنزیل کے علامہ نصفی حنفی علم لکھ لی کہ ردیز لونو کے شک دے سمانا قرآن حدیث ورطا بیا بیا بیانی گی دو قرآن او دا حدیث تعلیمات دیل ورکی گی خگر دی کی بھی دم رخیستا قرآن بیان شو او تا سوچ کوا دا قرآن زوے مکانا دا سمر گناہگارے ما او دا قرآن خون کی گنا کی لکا نو چاک چکل رسول اللہ فرمایو خون بیکو کنا بیکو او چې رسول الله ته مخابخ ابن مسعود او عمر فاروق او حیدر علی قرار غوند شخصیات ناستو او د الله پیغمبر قرآن به څومره فن وکاو. نو الله فرمایي زما پیغمبر د صحابه موجودګي کې وی ابيام د دسمه سم نشو نو فی قلوبهم مرض زړه کې دی بیماری ده. عدل ته ماوردی ناشنا خبرې کړې دي خو ګټولې کوم نو ټیم به ختم شي. هغه وی ته فاتحه بیان کا د انسانانو دا درې ډلې بیان کا چې په دې سړی سم نشو دا مرضی دی. دی قرآن چې ستا اصلاح نه کړه بس تم بیماری بیا علاج او کزان ته متوجه شه د زړه بیماری کني قرآن خو ټیک د الله دیر سی باره را لګلې دی. زماما که الله صرف سورۃ الفاتحه را لګلې ونه د انسانانو د اصلاح د پاره او د عالم د قانون جوړېدو د پاره صرف فاتحه هم کافی و. دومره عمق او ډونګېواله الله په دې فاتحه کې راوړل او تاسو تماویلو دا نقطه ځان سره یاد ساتئ. افتفتزانی مختص المانی و مطول و تلخیص دروس البلاغو کی وی هغه وی دا قرآن الله د انسانانو د فهم او د پوهې لپاره را لېږلی دی. څه لپاره؟ دې کې دا بلاغت اتفاقي طور دی که الله دا د بلاغت او فصاحت د پر را لګلې وي په دې عالم کې داسې یو انسان نه وي چې د الله په کلام پوه شوی وي.
دومره خو هغه علیم او دانا ذات دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه چې ابن القیم تر جیل نه پراوتو کې کم 9 نصیحتونه کوي، یو وته دا کوي ابن القیم صاحب ته وی خیال کوه د الله نافرمانی مه کوه دی ویني ګورئ. وی څنګه مې ویني شیخ؟ نو دا نه چې د پته نه و چې ما الله ویني که نه. وایي د شیخ الاسلام به داسې خبرې کولې چې د علماو به په زوره چاغه چې د ده نه روزي، ځکه هره خبره به یې د سرو زرو په اوبو د لیکلو وه. الله ورته حکمت ډېر ښه ورکړه. ځکه علامه ذهبي وی الله سبحانه وتعالی قرآن کې فرمایي چې یؤتي الحکمت من یشاء. الله چې چاله وغواړي حکمت ورکوي، او چاله چې حکمت ورکړو نو دې ډېر خیر ورکړو. شیخ الاسلام له الله ډېر لوی خیر ورکړی، دکې حکمت دی. مشکل ځای به خلک پرې ډېرې خبرې کوي، خو چې شیخ الاسلام پې وغږېږي دی بل چا ته حاجت نه وي. نو هغه ورته وایي د جیل نه په راتلو کې ورته وایي بچو د الله نه داسې یره کوه، الله داسې لیدونکی دی. وایي په تکه توره شپه کې په تک تور ځنګل کې چې په تا ماشي کیني نو په دې توره تیاره کې الله دا ماشي هم ویني. خو وایي د ماشي په دې خپو کې چې کم نلې دی اډوکې دی، د اډوکې منځ کې کم نلې دی، دا نلې هم الله ویني. او دا ماشي چې په دې نری سومبه ستا د بدن نه کومه وینه راکاږي، ستا د رب نه په دې توره شپه د وینه هم نه ده پټه. ابن القیم په جړه شو چې دا زما رب د بصیر د لیدونکی دی. نو عرض مې دا کو چې فی قلوبهم مرض، په زړونو د دې کې بیماری ده. په قرآن د دې اصلاح ونه شوه، دی د رب صفات ونه پیژندل، دی په ایاک نعبد و ایاک نستعین کې د توسل نه منع نه شو، دی د لات منات غزا او د حبل د رامدد شنه منع نه شو، دی د صراط المستقیم په مصداق پوه نه شو، دی د منعم علیهم د مغضوب او ضالین فرق نه کو. نو الله فرمایي فی قلوبهم مرض، د دې زړونو کې مرض دی، بیماری ده. نو نصفی صاحب وایي ای شکن، دا شک دی. او څوک وایي چې د دې په زړونو کې بیماری ده، او دا بیماری د ریا ده. ریا دا ریاکار دي، خپل اعمال د الله د پاره نه کوي، د خلکو نه ډېر زیات مجبور دي. دې ته ګوري چې دا پلان کې به زمانه په دې عمل باندې رضا شي او که رضا به نه شي. نو د خلکو مزاجونو ته ګوري، دویم تفسیر مطابق د ریا مراد ده. او څوک وایي فی قلوبهم مرض ای شک و نفاق. ابو سعود په خپل تفسیر کې لیکلي دي چې دې کې منافقت دی، زړه صفا نه. څوک وایي رجس دی، څوک وایي طغیان دی، ګڼ معنی د مرض خلکو لیکلي دي. څوک وایي پردو زنانو ته میلان چې کوم دی که نه، دا هم د مرض نه یو لوی مرض دی، او دا دی الله سبحانه وتعالی ممکن نه راولي. دا چې کله انسان کې راغی بس د ټول عبادات ارضي دي. ګوره دوه قسمه عبادات ګناهونه دي، یاد ساته. یو ګناه د شهواتو سره تعلق ساتي، یو ګناه د سترګو لاس خپو سره تعلق ساتي. یاد ساته دا کوم ګناه چې شهوت سره تعلق ساتي په دې بزان نه عادت کې، دا چې په اول ځل دا شهوتي ګناه نه ده کړې نه دی نه منع کېدل آسان دي. دا الله ير رحمت کا، خو چې یو ځل دا ګناه وکړو د شهواتو کې دومره لذت پروت دی چې همیشه به بیا دې ګناه پسې ګرځي. او دا داسې ګناه ده چې ممکن ده چې یو ورځ د ایمان نه خلاص کی، او هر ګناه پټه پاتې کیږي. خو د شهوات متعلق چې کوم ګناهونه دي یو نه یو ورځ به رب العالمین شرموي او ستا د بې عزتۍ سبب به دا جوړیږي. فی قلوبهم مرض، فزلون ردی کے مرض دے و بیماری دا، فزادهم اللہ مرضا، تو زیادتی دیلا اللہ تعالی مرضا پا مرض کے. گورا دے کہ یو تفسیر دا دے، دا یو تفسیر موافق چھ دلتا دا جملہ خبریه شي نو دا خیری دی کافر ہوتا. او بیا پدیز امام قرطبی لیکلی دی چې منافق او بیدینی تا خیری جائز دی، بیدینتا او منافقانو تا خیری جائز دی. لکه رسول اللہ علیہ السلام تا خلق راغلو و دیمون لکاریان فکار دی قرآ پیغمبر علیہ السلام ورکلو بیر معونه واقعا چې مشهور ده. نو آغا لاړل یو یو شهید کنه دا الله پیغمبر لا سجد کړو وی جړل چې الله ته دی تباہ و برباد کې، الله د دې قدمونه وخوي
الله د دې طاقتونه مات کې، الله د دې نسلونه په غم اخته کې ما سره او زما صحابه سره دوکه وکړه او زما د چمن ګلونه شهیدان کړل. نو هلته خیره ثابت دي د الله پیغمبر په مانځه کې خیره کولې. دا قنوت نازله چې مونږ وایو سحر به وي یو میاش پیغمبر علیه السلام ګوره په خپل کې ویني بهېدې د طایف په موقع ویني ته بهېدې، لیکن د الله پیغمبر له چې فرشته راله جبرئیل امین وایي چې دا خلق د دوو غرونو منځ کې تباه کومه چکني کومه، د الله پیغمبر خیرې نه کوي. خو چې په طلباو باندې راله او هغه شهیدان کړو د الله پیغمبر خیرې وکړې. دیو جنا حافظ ابن عماد الدین ابن کثیر البدایه والنهایه کې وایي د الله پیغمبر ته طالبان د خپل بدن نه زیات ګرانو، چرته خیرې نه وي کړې، خو د خپلو طلباو په تکلیف ورته دومره درد ورسېد چې خیرې یې وکړې. نو دا فزادهم الله مرضا کې یو تفسیر دی چې مراد د دې نه دي خیرې کول. دویم دا چې دا جمله انشائیه واخلې او نه جمله خبریه کې خدا دې چې خبر ورکړي چې الله به د دې دا مرض زیاتوي چې قرآن نازلېږي، او چې جمله انشائیه والے د دې نه مراد دي خیرې کول. فزادهم الله د خبری معنی به داسې کې زیاتوي بدی لره الله تعالی مرضن په مرض کې. دویم معنی د انشاء فزادهم الله نو زیاد دي کې دي منافقان له الله مرضا په مرض کې، ولهم د دې منافقانو لپاره عذاب علیم عذاب دردناک دی. ګوره عذابون باندې تنوین دی او په علیمون باندې تنوین دی، او دا قاعده د نحات وا چې دوه اسمونو باندې پر لپسې الف لام راغلی یا په تنوین راغی نو دا موصوف صفت ګرځي. نو دیله داسې عذاب دی علیمون چې دردناک دی، الله بدیله دردناک عذاب ورکي. ګوره دا فی قلوبهم مرض دا عذاب دنیوی و عقوبت دنیویه وتوی، اولهم عذاب علیم دا عقوبت اخروی و دا آخرت عذاب، او علیم د فاعل وزن دی او دا کله په معنی د اسم فاعل سره راځي. دا قاعده یاد ساتئ د فاعل اوزان کله کله د اسم فاعل په معنی باندې راځي، لکه سمیع په معنی د مسمع ډېر استعماليږي. نو علیم چې معنی د اسم فاعل کې نو دا سه معنی پکې ګوره عذاب دیل عذاب د علیم دردون کې دا ون کې دا د اسم فاعل معنی دا او کړي شوی دا د اسم مفعول معنی. نو ولهم دیل را عذاب علیم عذاب د دردون کې دا سه عذاب د الله وی دیل بد دردون ورکو. درد پټي غخکاری لکه چا پته شتا زخم خکاری او درد سی کافرانو د پاره برسوي عذاب نزویم دی د لوی عذاب دی او دی د درد وي. ګوره دومره خيار ذات دی رب العالمین. دا منافق چې منافقت کی ښکارا پته لګي نه لګي منافقت پټي، نو الله وی جزاء من جنس العمل چې څنګه د عمل لیاغه سے به سزا در کوم. نو الله فرمایي چې د منافق دا منافقت پټو نو زب دردونم پټ پټ ورکوم، اډو کی به ولا دردوم اډو کی به ولا ماتوم سرمن به روغي. نو چې دی کله د جهنم هغه دربانچیانو ته وی چې په مونږ خو ور دردونه دي په بد حال یو راغي بو دي چې تاسو وسم د مخکاره سرمن موسمه د روغ رمټ یې دا سه غب ملګه هغه نور په بد حال یغي وی خانه زمون ته خانه شو خراب یومونګه ایبو ته چې دا سم دم یعنی دی و پویږي چې دغه څه به موږ چې مؤمنان یو دنه منافقانو. نو دا موږ دنیا کې دوه مخونو والو نو سکه چې کوم د آخرت کې هم دوه مخونو والو شو. او دا حدیث صحیح بتا سو زاد طالبین کې ویلي چې من کان ذل وجهین کان له لسان من نار. څوک چې دوه مخونو والی تا ته یو خبره کوي ما ته بل خبره کوي او د دې جبه او د زړه تار یو نی. کله کله یو عالم باطل خبرې کوي د باطل تایید کوي د غیر الله د قوانینو تایید کوي ناصاف بیزای د حکمرانانو صفاتونه کوي. نو چې ته وې لکه دا مکو په دې الله خبرېږي وای دا ظلمي جدا ده هوی په دې جبه دا سوا پیدا هو حدیث کې دې سړي ته منافق ویل د صفا وایا چې جنگ نکوم ویني نه دویم دغه سمیم نشتا، خو زه د دې وخت د حاکم نه پدې خبرم چې د الله قانون دې ناقص کړي
دا خود امن خبره ده. په دې کې د جنگ سریشتا نه ویني تویم نه مسلمان بی عزتی کوم. ها د رب په قانون خپایم دا غیر لپاره مړه کې درد ده. بس غلی کینا دا خفقان به الله قبول کی جنت ته بودی بوزي. خو چې د باطل سپید نه جوړ شو کنه نو ممکن دا چې دا بعضی خلک الله د جهالت د وجه معاف کی. خدا په رحمان دی ډله نه ده د دې په کفر کې او د دې په ضلالت کې او د دې نور جمهوریتیانو په ضلالت کې او گمراهۍ کې ګورې فرق دی. دا علما دي چې دا ذکر کینو د عوام په زلور کړو. د کلی چیرمن ته او کونسلر ته څه پته چې ووټ د الله د قانون خلاف د جمهوریت د قانون چي دی او کونسلر او چیرمن څه خبر دی چې دا د امریکا او د برتانیې جوړ شوی شی دی او د الله قانون ته لار نیولې ده. د مسلمان په ملک په مسلمان د کفر قانون نافذ کړی دی. په دې کونسلر پوهیږي په دې چیرمن پوهیږي ځکه نه پوهیږي چې په رحمان او استاد قرآن او د حدیث علم بردار عالم په اسمبلی حال کې ولاړ دی او هغه وایي چې دا وضعي قانون دی او دا جایز دی. نو د دې نورو خلکو زه دا نه وم چې دا معاف دي او دا پرشتي دي. خداغي د پاره څه گنجائش عقلی په نظر راځي اگر چې شرعي نشتا. خدا علما چې دې گمراهو ته ولار دي قسم دې ربنا آتهم ضعفين من العذاب. دا جهنميان به جهنم کې وي الله دې اکابر له خودو چند عذاب ورکا. دی هم تدا نه وي چې د الله خپل قانون د قران او د حديث تا دا غي مطالبه وکړه دا غي لپاره وجاړه دا غي لپاره لا سوجت کړه دا غي لپاره مهنت وکړه. پاغي کې د حکمرانو امن دي پاغي کې د خويندو میندو امن دي پاغي کې د مدارس او طلباء امن دي هغه کې د پاکستان امن دي. دا خبره خدما ته نه کړي. نو عرض دا چې د عالم ګناه دوچن دي او د عالم گمراهي لوی. نو دا علما د سیاست او د پارلیمنت دا په شکل کې علما دي. او شاه ولی الله الفوز الکبیر کې وی کته د وخت يهود ګوري د وخت يهود نو وی د وخت علما ګوري چې پارلیمنت کې راځي. شاه ولی الله د مخ کې ویلو چې دا وې دواړه لاس علماء کړو پرې نه دی ګورا. خو وی ته چې د وخت يهود ګوري نو پارلیمنت کې هغه علما او ګورا دا بالکل د رسول الله د زمانه يهود دي. د سره د اسلام غم نشته دي د خپل کرسي غم وړل د سره د خېټې غم ده دا د مریم نوازه به غم وړل د سره نور څه نشته اس شیر د بل نشته. خو چال ته ګړه بړه ملاو کی بسر و د لاس کی دي او خپل هغه سلفي تصویر و دوی ګسا غیر راشي او خان دي او خلک و دلایو کی او درنیو کی روډونه بند کی اختلاف جوړ کی عوام جنگي پاټه زیاتی کی. دا بس د سره د دې خبر غم ده چا سره چې د قران حدیث غم یې غدور غټي یو دوه انچه خو کم شګرا تو ورستره ده خبره ده د کالوغان کدوې چې نن 2 کیلو یې سبا سالوري. نو دا غم تاسو نشته چې ورځ بڑا دو کم دا غټېدو خو انجام روزي ګرا. نو عرض دا چې چا سره د دین غم یې دور نه غټيږي. خدا غټېدل هم په دې باندې قرینه ده چې دا صرف د خېټې لپاره لګیا دي. نو عرض مې دا کو چې منافق دوه کار کوي. دغه مثال د پارلیمنت د مولا د منافق بوي زه مسلمان یم دن ټول نه پاغو نو مولا وی راولم اسلام او د دن ټول جمهوریت لکه لیډرین کې چې تلاوت کې او یا کاله کتاب په دی لاډمی کاله قانون اسلام راوستو چې دی او یا کاله کې دی برانه واستنو سم توبه نو باسي. حکمت خو یو ورځي دو ورځي یو کال یو میاشي او یا کاله ستا حکمت زیاتونه رسیدو. هغه حسن جان شیخ دی او بجلیګر مولا دی چې هغه کله د دې سيزونو په حقایق رسیدل توبې دي ستې ورستو شوې دي. هغه کې سنا څه شعور وو چې د شي کې کامیابی نشتا. دا هو په دې اسلام راتل دا سیدل کې اجلاله جوادو کې وې چې د بلد ځامن کی یو بده مونږ ا وګي سو خبره پوهیږي کنه په ټوخي خو اولاد نه کیږي یا بډر کټ مهنت غواړي هغه علاج ته ګولې شي. نو دغه سه څنګه د اجرانه د اولاد امید نشته دغه سره جمهوریت د اسلام تمامه کوا دا لګره خر بسر کې جخکر ګوري. نو عذاب علیم عذاب دردناک ده. عرض مې دا کو چې منافق له درد عذاب ولې دی شوکې یو شی ودن نبل شی ده. نو پدې بول الله دردناک عذاب ورکړي. نو دا آیت چې وګوره دا د پارلیمنت د مولانو سره لګي چې دا ټول منافقتونه دي کې دي شوکې یو شی ودن نبل شی ده. ولهم عذاب علیم او دیل د عذاب دردون کې عذاب علیم عذاب مولم
ځنې خطا شوي دي د هغې رایه دا ده دې باب کې هغې وایي چې دا عذاب علیم دا مولم په معنا د مولم دی دی له عذاب دی عذاب درمن کړی شوی خو دا په معنا د مولم سره ټیک نه دی اسم فاعل به ډېر بهتري انشاءالله بما كانوا يكذبون فوجد همیشه دروغ ویلو د دوی با سببیه راځي په داسې ځایونو کې کله چې مخکې علت ذکر شي وروسته په حکم متفرقي نو هلته بعد تعلیل او بعد سببیت راشي لکه شرم تعمیل کې معنی کوي ذلك بانکم ظلمتم بانفسکم باتخاذکم العجل وی تاسو ظلم کو په نیولو د سخیل رانو هلته با سببیه داسې مقوکم با سببیه بما كانوا يكذبون فوجد همیشه دروغ ویلو د دوی ګوره د منافق ډېر عملونه دي خو دلته د دروغ په غټه سطحه ذکر کړل دا ولې اشاره ده چې د منافق ډېر عملونه دي خو د ټولو نه غټه غیب د منافق چې دی هغه دروغ دي ښه نو دروغ دا او حدیث صحیح کې راغلی بخاری کې حدیث رسول الله مبارک فرمایي اذا حدث کذبا کله چې دی خبرې کوي نو دی به دروغ وایي دا د منافق علامه وه نو دی وجنه دا راوړو دروغ انتهایی خطرناک دی دروغ بیا ګڼ انواع دي ټولو نه غټ خطرناک دروغ هغه دي چې مشرک وي په الله ټولو نه غټ دروغجن دنیا کې څه دی مشرک دی په الله دروغ وایي څه وایي دا پلان کې د الله نازولی دی وایي که نه نو آیا هغه د الله نازولي نو دا دی په الله دروغ وایي نو الله فرمایي ته په ما دروغ جوړی دارنګ څوک بدعتیم دروغجن دی په رسول الله دروغ جوړي هیله اسقاط او شومه او کلیز رسول الله نه دی کړی او دی وایي دا سنت دی او مستحب دی نو مستحب سیزونه چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دا حناف ما په دې باندې کار شروع کړی دی ان شاء الله ګڼ قواعد مونږ راجمع کړي دي چې دا احناف خپل اصول منلو ته نه دي تیار ځکه شامی د دې مرکزی کتاب او د اصول فقه هغه کې وی الاستحباب امر شرعي فلا بد له من دلیل شرعي استحباب شرعي امر دی او دا به د شرعي دلیل نه ثابتېږي په دې به دلیل پیش کې نو ته چې سنت نه بعد دعا ته په جمع مستحب و پیش کې دلیل 3 غنټې شیخ عبدالسلام په دې مناظره کړې و او بابا نه خولید پوز ابن والد تر نومه به دی خو هغه په 3 غنټې کې دلیل پیش کړی دی هغه دوی جماعت کتابونه نه پیش کړي او دوی دا کتابونه ټول خلک مني تا خلک نه دی درې موږ د قران حدیث مقابله کې پلار هم نه منو ته غلام عبدالقادر جیلانی یاد دی الله غرغشتو بابا یاد دی نو عرض دا چې دی دروغ و یا په الله و یا په رسول الله و یا په معاشره کې وي او دروغ عظیم ګناه دی د خلک وي د دروغ او مزه لنګ څوک په بهانو دروغ وي نه په اصلي دروغ وي نه په بهانو دروغ وي اسړي خبره کوي چې دا په خاطر د چرسی په مخبره کې ناستو خبره ما چرس اسکل دی کې پولیس راغله نو بس هغه چې د سروزه لګولې وډاره کې چر سیګریټ ورتولې د قبر ته په دعا شوی دی ا پولیس و دوی څه کوي دعا کوما ویچاته وی پلار تا نو خو کته نه کته دې دا خدای مایشوم خبر ده چرسی و دوی زما پلار په مایشوم والی مړو الګو خصپو وای چې درو هو مزنور مخکې مرده لري یو وای چې غلط خبر تولا ده نه مته غوګیونی زو گاډي دی او چې پلار د بابا جو مالي مړو تر کیمرا علی خبر کنک لګ حنفی په کرامت پیدا ای دا تعویل غلا ورته نه زوم د چرسی کلک حنفی نو کني ته بوتوي چې پس تمرګم مړی کیږي کنه دغه ورشا سے امام مونی په جمعات کې لیدل نو که زما پلار کور درغه سه دنیا ورانه وایي خدا نو عرض دا چې ګورا د صحابي علامه صحابي سے یو واقعا بیان کړی دا الکبائر کې وی اوسړی هغه بغړې سرولې چې ما خام به چې به کړی وی اله سمره راغی اله شرما راغی مړ کړم نو په هدا باندې چار خلکو دا خنجر به کورونو کې ساتلې بلو ترو قتل او رمنډې کړ چې وی قتل دې براخ دې په پړک پړکو خاندلې زړی غپ لګو تاسو لا پدې نه بیا سره اخلاص متبصره مال خیرات اعلان کړل
ببل رضی بیا بچغې کړی. یو ورځ پر احتیاط مری راغی او په دې حمله وکړه. د ډېرې چغې وواله وی راشه دروغ نه واما وی زمری یو شرمخ راغی او زه یې مات کړم. خلکو وی دې روزانه چغې ویسې ګپ به لګوي. سهار چې خلک لاړه سړی 4-5 پروت و خوړلی و. نو دروغ دا به په ګپ کې هم نه وایه. کله چې د ګپ عادت د دروغو جوړ کړو نو دا زمونږ ګوره الحمدلله علما طبقه دروغ نه وي خو ګپ کې دروغ وي. ساده ګل وي خپل کور کې نوټ جوړ کړو دکاندار دی وړو چې په دې خوراک راکړه. نو دکاندار چې نوټ ته وکتل نو د قاضي اعظم په تصویر ټوپۍ نه وه. نو دوی چې دا نوټ خو جعلي دی 2 نمبر دی. او دوی تا ته څنګه پته ولګېده؟ او دوی چې په دې خو د قاضي اعظم تصویر بدل دی ټوپۍ نشته. او دوی د ګرمۍ تصویر دی شکال ګرمۍ په مخ اغستی و 3 ورځې بجلي ډیم وه بس 2 ته ټوپۍ وباسله چې دا نو دا یې هغه وخت کې ایسترې خو سودا راکوه. نو دا نه چې ته 1000 بهانې جوړېږي ګیرېږي به. دا مشهوره خبره دی پرچې له سټوډنټان تلل نو هغه لیټ رالل بس کار یې نه و کړی محنت یې نه و کړی. به داسې حساب یې وکړو چې وي څه بهانه وکړو. اوس ټولو دا بهانه وکړي پرنسپل ته به ووایو چې یاره لار کې ګاډی پنچر شوی بس په اسانه به خلاص شو. دې ویې ډېره ښه ده پرچه وشوه چې دې لړله سیټان ښه چاخ روان یو داسې چلې وي چې دا خو لار کې ګاډی پنچر شو. او دې ډېره ښه ده دا هېڅ مسله نه ده. انسان کمزوری دی خلق الانسان ضعیفا. دې هم وایي چې یاره پرنسپل ډېره ښه دی 3 میاشتې لګولي دي. نو هغه ودی چې بس تاسو سره بس زر بله پرچه جوړه کړم. نو یو سوال یې ورته پرچه کې ولیکو کون سا ټایر کوم ټایر پنچر شوی چا لیکلي و مخکې چا ویې وروستې چا ویې ښي طرف باندې چا ویې ګس طرف باندې. نو هغه وایي چې ګاډي کې څلور ټیرونه دي تاسو 6 قسمه ټیرونه پنچر کړي. نو مطلب دا چې په دروغ په یو ځای کې فساوېږي. او حدیث صحیح کې راغلي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الصدق یهدی الی الجنه الی البر. رختیا دا نیکی ته لاره سموي نیکي به د جنت ته رسي. وان الكذب یهدی الی الفجور وان الفجور یهدی الی النار. دروغ به د ګناه ته سموي او ګناه به د اور ته سموي. نو دا د منافقانو یو غټ غیب چې الله سبحانه وتعالی ذکر کو. مخې دا بل آیات ووایو ان شاء الله سبا کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فی قلوبهم مرض. فصلون دی منافقانو کی مرض بیماری د شک و منافقت دا. فزادهم الله زیادوی دی منافقانو لالله یا فزادهم زیاد دی کی دی منافقانو لالله مرضن په اعتبار د مرض. ولهم دی منافقانو لا عذاب علیم عذاب دردناک دے بما کانو یکذبون فوجد ہمیشہ دروغ ویلو دی.